فرمایي یو سړی چې دنه ګناه وشي په انسانانو کې داسې انسانان دي دته دا ګناه داسې ښکاري لکه دی چې غره لاندې ناست یو دی وایي چې دا غر به اوس په ما راغوځار شي اوس به په ما راغوځار شي ورلاندې به شم. یو سړی ګناه وکړي ګناه سره داسې بوج محسوس کوي. او یو سړی فرمایي ګناه وکړي او دومره هم ندامت نه پې باندې کوي دومره هم څه حرج نه پې باندې لري لکه فرمایي چې په پوزه باندې مچ کینې او بیا ترې وولسي لکه پوزه باندې مچ کینې او بیا وولسي دې ته مونږ څه فوقیت خو نه ورکو که نه. نو دا زړونه د څه خلکو په ګناهونو کې داسې پاخه شوي چې ګناه له پاسه ګناه کوي د پروا هم نه وي. الله اکبر. ما عزتمندو الله بے نیازه بادشاہ دی هغه په معمولي ورکوټې نیکۍ باندې د ناراضي شي بخي دی او چې په وړې نه وړې ګناه باندې دې راونیسي بیا دې خیر نشته. هغه څنګه حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه و وسلم ته صحابه د دوو ښځو ذکر وکړو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ښځه ده ښه روجېداره ده ښه عبادت کوي ښه ریاضت کوي او یا رسول الله مخلوق سره تعلق ښه نه ساتي مخلوق سره تعلق ښه نه ساتي. حضور وفرمیل دا ښځه جهنمي ده. بیا یې عرض کو یا رسول الله یوه ښځه داسې ده چې هغه ګناهګاره ده مونځ او روژه کې هم خوند نشته خو الله مخلوق سره محبت کوي. حضور فرمایي دا ښځه جنت ده. هغه بې نیازه بادشاه دی چې بخي دی په ورکوټې نیکۍ دی بخي او چې نه دی بخي او په حساب شي د سره بیا ډېر غټ نیکۍ چې وي هغه ډېرې کمې پرېوځي. ما عزتمندو قدرمندو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور مبارک دی هغه د خلافت زمانه ده. یو نوجوان به ډېر په شوق سره جومات ته تلو راتلو. امتحانونه خو الله علی. یوه ورځ یوې زنانه سترګې پې پرېوتې ښه پې باندې ولګېدو نو روزانه به ده ته ولاړه وه روزانه به یې ده پسې اوازونه کول خدای به پې تېر شو. یوه ورځ دی پې تېرېدو اواز یې ورکړلو بس شیطاني حرکت ګناه شیطان مونږ ته ډېره خوږه کړي سترګې پې ورپټې کو په ورمنډه وروسته بیا افسوس کوو